چې د ماشوم ته خولې دغه شان جذباتي نشونما کې لکه دا خبره ده چې په خپل دغه باندې قابو ساتلی شي او د خو او بد د خفګان او د خوشاله اظهار چې کوم دی په هغه باندې به هم ته نظر ساتي چې د ماشوم چې کوم جذباتي نشونما ده چې هغه بهتر رواني او په هغه کې د عزت نفس خیال ساتل د داسې بی عزت کول نه چې په صدا سي خبره د توهین وشي د دې خاص خیال ساتل پکاري ځکه چې کله د ماشوم عزت نفس مجروح شو د په معاشره کې چې د بیا ډېر رستو پاتې کیږي او د دباو شکار کیږي او د شرمیلا پن شکار کیږي د بیا د مخې ترتلو بالکل جوګنی نو دا خبره خاص خیال ساتل پکار دي چې د وړو کې جذباتي نشونما متاثر نشي روکاو نشي نو په دې باندې چې د خامخا نظر پکار دي دا شانتي ذهني او اخلاقی نو دا ذهني چې د ادراکي او د سره تړلې خبره ده چې د ذهني استعداد په کوم سرګرمو باندې بڑھاویږي دا سه مشکونه دا سه کېلونه چې په هغه کې ذهني ډیولپمنٹ کیږي په هغه کې چې د دماغي او دغه چې د صلاحیتونو بڑھاویږي نو هغه قسمه زمون سره اکثر سکولونو کې دغه شان قسمه چې د نو دغه چې د اشیاء موږ ته فراهم کړي شي چې په هغه باندې موږ د ماشوم ذهني نشونما کولی شو او دغه د حافظي قوت دغه چې د نو دغه استعداد چې د موږ سیوا کولی شو نو استاد په دې خبره خیال ساتي چې دغه ذهني نشونما چې د هم په انداز کې او شي اخلاقی تربیت د معاشرتي سره ټچ خبره ده خو به هر حال څو داسې خبرې دي چې هغه زمونږ اسلام مونږ ته هولې دي پای کې دغه د صفایي او شعور ورکول چې ماشوم خپل صفایي او پیژني دغه د خپل ځان د صفا ساتلو د ویښتو په یو خاص انداز کې چې کوم زمونږ د سکولونو د لپاره متعین دي هغه قسمه ویښتو کینچي کول دغه سره سره د خپل ډوډۍ نه مخکې لا سینځل بیا ورپسې لا سینځل باتروم ته استعمال طریقه باتروم نه راوتلو سره دا ټولې طریقې دا دغه سره مرادي د جسمانی صحت او د هایجین سره راځي خو ورسره د اخلاقی تربیت سره راځي چې هغه کارونه د افناو کې چې هغه په یو خو انسان کې د کنزلونه احتراز کول د تم نه کول په کلاس کې او د ماشوم ته د تربیت ورکول چې هغه د کنزلونه د دروغو نه چې سوره اخلاقی برایي دي د بل ملګری شی پټول یا د اغنه غسل ټول اخلاقی برایي دي د دینه من کول او د دینه خو اخلاقی اقدار اغتا او خول او په هغه تربیت کول د چا سره مدد کول د دې جذبه پکې وبارول د خپل ملګری سره او په دغه باندې چې د پمینه باندې اوسېدل د خپل نمبر انتظار کول به نمبر مطلب پاسېدل نه دغه شانته په دغه کې چې د یو بل سره تعاون په شکل کې وکیلا د پنسل ورکولو تجربه چې راته نن د سره خپل پنسل شیر کا کوم ماشوم ټاپیان راوړلي بل ملګری تر چې تاسو دواړه ملګری یې رونه د یو بل سره د ټاپیان یو بل لور کوي یو بل لګیټ توفه ورکول یعنی ماشومانو کې د معاشره خو اقدار پیدا کول د زموږ اخلاقی تربیت کی سره نو دا زموږ په مقصد نمبر 1 کې چې موږ څنګه وي دا چې د نو دا پیش نظر ساتل پکار دي نو دا د خمگیر تربیت شو د ماشوم دغه شانتي په ماشوم کې چې د تنقیدي سوچ پیدا کول تنقیدي سوچ دا پیدا کول چې د یو سیس په باره کې هغه بهترینه تجزیه کولی شي چې دې ځای کې دا غلطي ده او دا لړکول غواړي درستګي په دې طریقه وکیږي یعنی هغه ته داسې سيزونه مه ته کې خودل چې هغه په هغه کې تور ته به ترتیب یخي او هغه په کې ترتیب کوشش وکي یا په کې غلطي رو باسي تور تر کسته چې دینو سو ګډ وډ دغه کې دي یا دا شان په خبرو کې هغه ته داسې جمله وای چې هغه لګ ګډ وډي نو چې هغه کې یو فکری او د سوچ صلاحیت پیدا شي او د یو شي ته د ماهر په نظر د کتو قوت پاره کې پیدا شي چې هغه د هر شي د ژوند ودنه تیری هغه کې ویخ رویه پیدا کول سیده ساده تنقیدي سوچ دغه دی او دغه لپاره بیا مختلف مهارتونه دي او هغه چې دینو د وخت سره مه ته ان شاء الله راځي دا شان په ماشوم کې چې د قوت برداشت دا پکې چې دینو دا ډیر یو اخلاقی او اعلی معیار دی چې ماشوم کې د برداشت قوتي او هغه چې دینو په وړو چې تکل لبي کوي گیم کوي او داغه نمبر هغه اوټ شي یا هغه هراو شي او هغه فورن هغه کلونا یا هغه سیز ورکول ته تیار نه هوته دې ته تیار کوي چې بیٹا تا وبایلله وسده نمبر دی نو په دې کې دغه کې قوت برداشت ملګي ځکه گیم چې دی او لبي چې دی د سپورټمن سپیرټ پیدا کوي په انسان کې د دې مطلب سره چې د هارنے کی حوصله پیدا کرنا اوس ضبط کرنا مطلب چې هغه بایللم په ژوند کې شته همیشه ګټي نه دغه شند دینه دومره پیدا کیږي چې په ژوند کې په د هر حادثه رااله نه لاغې د برداشت کولو قوت په پد کیږي د باب به وسلې کیږي نه چې خدای مکا الله مکا والد سی په چو بس دی وسوي چې زبس خو هر سمه ختم شول او اوس د په کوسو کې ګرځي سر وهله بر وهله لیوري زما ورسه ختم شو نه کچری د کی قوت برداشت پیدا شي او د ډیولپمنٹ شي هر قسمه سخت حالات مقابله بچ دینو د کولی شي پر خپل ژوند کې او په د ژوند په هر معاملې کې
دی به د هر څومره کده ته ناکامي راځي نو هغه به د تباہي غاړې ته نه بوزي بلکې دی به سټرګل دی به خپل کوششونه دا به جاري ساتي لہذا چې دی نو دا یو اهم د ماشوم چې دی په تربیت کې یو اهم پهلو ده چې ماشومانو کې قوت برداشت پیدا کول دا ډېر لازمي دي اکثر تاسو په کورونو کې بلیدلی یا په سکول کې چې ماشوم یو څه پیړور کې د دومره تیز کې راشي چې هغه په ځای لس یا ګټه راوالي یا په کور کې لوخي ماتي دا ولې د ماشوم کې قوت برداشت یا قوت ضبط چې دی په دې کې نه دی ډیولپ شوی او د خپل خپګان یا د خپل اوسې اظهار سو چند کوي سو چندې کوي د خپل حد نه سیوا کوي دا جذباتي کوم نشونما چې دا هغه ایسه اومده خو چې اوس موږ مهارتونه وایو یا ضروري دغه وایو صلاحیتونه وایو نو لہذا دا پکې ځکه نمبر راځي نو تاسو دا مې راوي چې دا موږ سوایو دا د ماشوم بنیاد دی او دا به تر پټول پرایمري ایجوکیشن کې چې د صورت د کیریئر د ابتدایي دا په کې جاری ساتي او استاد په دې نظر ساتي خو چې اغاز موږ د نرسرۍ نه کوو نو لہذا موږ مقاصد ذات مخکې متعین کوو دغه شانته چې ده په دې کې د داسې تربیت کول چې د خپل ذاتی شناخت کې میں کیا ہوں میں کون ہوں میرا تعلق کس سے ہے دا خبرې چې له دا پاګه کې چې نو بته پیدا کړي چې د ځان پیژنې د احساس پیدا شي چې سب سے پہلے میں مسلمان ہوں د الله او د رسول د احکام او پابندۍ هم زه یو آزاد انسان نیم بیا زه پاکستانی یم د خپل شناخت او پیژني او د شناخت نرستو په خپل مسلمان کې دوبانه ور سره په پاکستانی کې دوبانه چې د فخر محسوس کی او د ځان د یو خو مذهب سره د یو خو مل سره وابسته وګڼي نو دا زموږ چې د یو اهم مقصد دی چې د په وړو کې مونږه پیدا کو او دغه شان د چون کې څنګه موږ خبره وکړه چې په آغاز کې چې موږ ټول نمخ کې مسلمانان یو نو چې د اسلام متعلق بنیادی خبرې چې د هغه په آغاز کې زده کی او ور سره د اسلامي معاشره په اړه کې د تفوه حاصلې چې اسلامي معاشره کې کمی خبرې دي د جمعې مونږ ده په دې کې چې د روزه ده په دې کې چې د زکات ده په دې کې حج ده په دې کې چې د مختلف د اسلام سره وابسته د منځونو اوقات دي په دې کې د جمعې احترام او قدر ده د خطبه اوریدل جمعه تتلل ها دغه ټول خبرې چې دی چې هغه بنیادی خبرې دي صدا قاعده سره وابسته دي چې دا ټول چې دی نو د دې استاد خپل نظر کې ساتي والدینو چونکه مونږه د تربیت خبره کوو زما په موضوع په خپل کې بار استاد راځي نو لہذا مقصد به دا زموږ د ټولو د والدینو او د اساتذو مشترک وي خو اوس چونکه استاد باندې غټه ذمہ واري پریوزي هغه خلک لیږي نو څه زما چې دی نو په دې دغه کې چې دی نو استاد برای راست ټارګټي دغه شانتي چې ده په دې کې د خود مختاره خود انحصاره جذبه پیدا کول یعنی په بل انحصار نه کول یعنی هر کار په خپل کول او غدار اکثر ماشومان په آغاز کې چې د لیکلو نه قاصري ناغبل ماشوم لور کول کوشش کوي چې خپل ولیکل شي داغه غلط لیکلو ته په خپل وای داغه کګو وکړو چې ما څنګه ویلو چې دا واړه مسل څه ده کړه دې پوره پریکټس نه شي نو دا د پلن لند دایرو کې الفاظ نشي لیکل د الفاظ بوګدو غټو کاغو د کرخي نه کته بر ادا بوي خو چونکه آغاز خو د صفر نه کیږي کنه نو کته په دې کې شو دا کو لیکل داغه کګه کګه کرخي ته به چې نو ته شاباش ورکای دا روان ټکی ته هم شاباش کوي ځکه دا دوست چلنا شروع کړه لکه څنګه چې ماشوم د خټو سي نتل شروع کینو پریوزي خو مور ته نو چې وای مړ شي پریوته دا خو ته چته مور نه وای بلکې وی الله الله بچي روان شو الله الله راشه بچي شابه مور سره خوشاليږي نه هغه حوصله بڑھاويږي هغه چې لا لا چې بیا د اگر چا کرا پریوزي خپې پړنې لګي سری لګي خو خو نه ده ولې ال طاقت په هغه کې چې یو شاباش یو تحریک ملاويږي نو لہذا ورکه کې به موږ خود مختاری او خود انحصاری ځکه چې دا زموږ د لپاره ډیر زیات اهم دی زموږ ملکی سچويشن ډیر غلط حالاتو کې دی نو په دې وجه باندې موږ لز پکار دي چې کوم نوې نسل تیارو چې په خود انحصاری او خود مختاری او هغه کې پیدایشي او هغه ارسه په خپل کوي بس خپل په خپل وړي کتاب ځان په خپل راړي زې ورته په کتاب کې به منشن کوي راړي د بر سهارونه بچکای کوشش بدا کوي د ډیر وي چې زنه شم لیکل کله بجاړي کله بچ د ملګری لور کوي او ته هغه دا به الګ کېږي چې تاسو هغه تاسو حوصله ورکړي چې بچ ساحت ډیر مزیدار دی ډیر خول دی نو دی بیا خود مختار راي طرف ته او خود انحصاري طرف ته په خپل دي نو دا واړه خوینه سبا د غټو خوینو بنیاد به جوړیږي ان شاء الله او د ډیر زیات دغه او اخیره ټوټل نه جوړ دا د زمو د نننی ویډیو چې ماشوم داسې تیارول هغه ته داسې مهارتونه هغه ته داسې سکلز ورکول چې په راتلونکي تعلیمي ژوند کې د پکار راځي هغه ټول مهارتونه به مو په پرایمري لیول کې د نرسرۍ نه شروع کوو چې کم د راتلونکي د ټوټل تعلیم انحصار دی پیدا دو هغه کم دي هغه مهارتونه ان شاء الله
هغه به په راتلونکي دغه کې که هیرې وایو نن یو پروګرام کې مشوره راکړله چېرې تاسو چې د دې خلاصه بیانوئ نو مې الریډي زمانه ویډیو طوالت شکار کیږي نو که زه خلاصه بیانوم نو دغه ریپیټیشن به راځي خلک به تنګېږي نو کوشش به بیا کوو چې څه چې دا پوینټس چې دی هغه په اخره کې بیا دوهراوو دویم پکې بعضې دغه نه دا غوښتنه هم شوې ده چې اردو کې ویډیو نو ستاسو علم کې انشاءالله راولو چې دې پسې چې کله د پښتو دا سلسله زمونږ تر ساحه د کمپلیټ شي دا سلسله به انشاءالله اردو کې هم شروع کوو الله دې وکړي چې زمونږ دا کاوش دا چې د ملک او زمونږ معاشري په کار راشي ډېر ډېر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته